هغه ماته وی چې ما تقریبا د شپږو کال نه خپل روندار سره چې کوم دي زنا کړی د شپږ کال مې خپل روندار سره زنا کړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو کس سره ملاو شو علم یې شروع کړی دی او هغه چې کوم دی ماته یو خبره وکړه چې د الله په نوم باندې یقین وکړه د الله په نوم چې په ما باندې ویښته ودرېدل ویښته داسې یو ناشنا خبره راته وکړه داسې یو ناشنا چې ما وایي چې زه درته څه جواب ورکړم. هغه ماته وی چې ما تقریبا د شپږو کال نه خپل روندار سره چې کوم دی زنا کړی د شپږ کاله مې خپل روندار سره زنا کړی. څه ناشنا عجیبه خبره ده که نه شپږ کاله د خپل روندار سره چې کوم دی ما وی زنا کړی ده. د هغې نه پس چې کوم دی پخپله یم بس الله نه پاک نه زړه ویارېدو وی نه مې راباندې رور پېښ شوي هېڅوک هم نه وي پخپله مې د الله نه زړه ویارېدو څلورو میاشتو لاړم او د هغې نه پس مې علم شروع کړو. دا یو ناشنا خبره ده. نو ما ورته ویل څنګه رور د کور کې نه و څه وجه وه ما ته ویل زما رور چې کوم دی واده وکړو واده وکړو د واده نه پس کوم دی هغه تازه دوه درې میاشتې پس کوم دی هغه لاړو مسافرۍ ته سعودي ته سعودي ته لاړو مسافرۍ دپاره او د هغې نه پس کوم دی ما د هغه ښځې سره تعلق ساز کړو هغې نه پس کوم دی ما د هغه ښځې سره به زنا کوله او تر دې دمه چې شپږ کاله پکې تېر او ما دا خبره هم وکړله چې د هغه په بچو کې چې کوم دی زما کامل حصه کامل حصه مطلب دا چې ما هغې سره دومره زنا کړې ده چې د هغه کوم بچي دي اوس پته نه لګي زما نه پکې کم شوي دي او کم پکې د هغه نه شوي ګورئ مسافر وروڼو دا اوس چې کله هم سعودي ته ځئ ګوره د عمر رضی الله تعالی عنه قول دی هغه د خپلې لور نه تپوس وکړو چې یوه ښځه د خپل خاوند نه بغیر څومره وخت تېرولی شي نو هغې ورته وویل چې 4 میاشتې یا زیات نه زیات 6 میاشتې زموږ مسافرونه لاړ شي په سعودي عربو کې پراته 2 کاله او 3 کاله او 4 کاله او دلته چې کوم دی د کور نه خبر نه ښځې خو ډېر چې کوم دی انتهایي ضرر وکړه کېږي او نبي علیه السلام فرمایي زه نه نبي علیه السلام فرمایي چې د ښځې دپاره لیور نه د لیور دا د ښځې دپاره شرم اخلي دا ښځه ماتوي لیور نه به چې کوم دی ښځه ساتي ځکه ستا کور ته چې کوم دی پردي سړي نه درنه کېږي ستا کور ته چې کوم دی د بل جن څوک نه راځي ستا کور ستا ښځه ستا عزت ته چې څوک لاس اچوي هغه به چې کوم دی یا ستا روري یا به ستا د ترج وي یا به چې کوم دی ستا د ترور زوی یا به ستا د ماما زوی دغه رشتې چې کوم دی دا به ستا عزت ته لاس اچوي او ته به خبر هم نه ته په داسې یقین کې چې سم د فرشتې غوندې او هغه به چې کوم دی ستاسو کورونو ته لاس واچوي. داسې دنیا اکثر واقعات ته زه تاسو ته وښیم چې موږ ته داسې واقعات راغلي دي چې خلک وایي زما ښځه ده او په موبایل بل چا سره خبرې کوي او دنیا داسې واقعات راغلي دي خاوند پې پوهېږي هغونو چې زه څوک یم پوره په دې کې د ښځو غلطي هم نه یا د خپل خاوند عزت نه ساتي د خپل خاوند چې کوم دی د حقوق حفاظت نه کوي خو په دې کې د سړو ډېره زیاته غلطي ده چې ته خپله ښځه په ډک کور کې پرېږدې دنیا لکانې ستا په کور کې او ته خپله ښځه پرېږدې نو خامخا به داسې قسم واقعات مخې ته راځي. دا زه د ټولو خبره نه کوم دا خبره به ستاسو یاد وي دا ستاسو ذهن کې زه ټولو ښځو خبره نه کوم ټولې ښځې خرابې نه دي خو بعضې نیمې ښځې چې کوم دی هغه داسې خرابې دي په دې سره مسافرونو په اړه کې شک هم لري چې لکه زموږ ښځه داسې کارونه کوي نه ټولې خرابې نه دي. ښځې چې کوم دي اصلي او د نسب والا ښځې چې کوم دی د خپل خاوند د حقوقو ډېر حفاظت کوي خو کوم چې 2 نمبر ښځې او خاص چې کوم دی 2 نمبري کوي خو خپل احتیاط به ضرور کوئ خپل ځان به چې کوم دی ضرور ساتئ که تاسو مسافرۍ له ځئ نو زیات نه زیات چې کوم دی 1 کال تېروئ لږ تېروئ یا چې کوم دی هلته پیسې وګټئ راشئ خپل کلي کې خپل علاقه کې به چې کوم دی ځان له کاروبار روان کړي ځان له په یو وړوک شان دوکان واچوه چې سهار راځي او ماښام کور ته ځي تر څو به انسان چې کوم دی په کلونو بهر مسافرۍ کوي نو بیا دغه رنګې عزتونه چې کوم دی اعلان چې دنیا داسې مسایل زه به تاسو ته وښیم دنیا داسې مسایل هغوی دقه شکایت کوي زموږ ښځه دا کوي زموږ ښځې دا وکړل اوس موږ څوک وو بیا انسان په یو دوه کې حیراني بعضې کسان داسې 4 او 5 بچي د هغې باوجود چې کوم دی ښځې د بل چا سره تعلق ساز کړي هغه به څه کوي یو یې که اوس طلاق ورکومه ښځه پاره کومه ته مې بچي دي نو دا مې ستا د اصلاح لپاره وکړه چې تاسو خپلې ښځې له موبایل ورکوئ په هغې نظر ساتئ چې تاسو خپلې ښځې له چې کوم دی تاسو په خپله ښځه باندې کور کې نظر ساتئ خپلې مور ته وایه خپلې خور ته وایه چې زما د ښځې سره چې کوم دی کمره کې سملا یا زما د ښځې حفاظت کوه دغه رنګې احتیاطي تدابیر تاسو د اختیارول پکار دي ستاسو عزت ته چې کوم دی بچ پاتې کېږي.